سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دیرو قدرمن وعزلندو مسلمانانو دا اللہ دی کتاب یو آیت مبارک او دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث مبارکونا یو باب مختصر حدیثنا ناستاس محیطہ رسول دا اللہ رب العالمین دا ذای علیہ کی خاص قوم چا اللہ لما دا صحیح و اعلان توفیق رائے اور بیعمالا اور خصوصاً خاصل اللہ اور کل مسلمانان لرا باقی باندی دعوت قول و توفیق را نصیب دی. تاکہ آیت شماؤس دی بدی آیت کہ اللہ رب العالمین جدی امتی مرحومات جناب محمد رسول اللہ چکم امت دی جدی یو ڈیوٹی یو سے مواری ذکر کرے اور تک ڈیوٹی اور سے مواری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدی حدیثوں کی اہم ذکر کرے ویسے دو حدیثنا اور دا یو آیت دا یو مضمون اللہ رسولی دی نبی علیہ السلام بیان کی دی آیت مضمون داری دی امت اللہ یو ذمواری ورکڑے دا گرنی ورکڑے دا یو حدیث کی راضی شمک انبیاء علیہ السلام با اللہ قوموں تجیل جدا جدا یو قوم بولو بنی اسرائیل و اپتب جدا پیغمبر آلی جدا پیغمبر را دذکا علاقی ہو دذل دیگر بل پیغمبر ببری علاقی اللہ علیہ گا بل پیغمبر ببر وطن اللہ علیہ گا سلسلہ انبیاء علیہ السلام روانوا یو لاکھ صدر رجزر انبیاء علیہ السلام دی دنیا کرالا بیاد آگو قومنا دا سپیر قومنا اللہ راولے گل بڑھدان کر پیغمبران راولے گل اگر قومون انبیاء علیہ السلام خلافوں کی قومنا اللہ کی سنابت کل تباہ بربادے کل یکسر جلد اور یکسر نمونے اللہ انگر قرآن کے دعوت بیان کرے آجان قائد رکھو مسعودی مربع الزہب فی احوال من ذہب آغاز تاریخ دی آخر اکلی دی آجان مشر عاد نبیلی عاد دلتا اللہ شفاق سوکال عمر وکڑی فخبت عمر کی در زور بزر اکڑی ہوا اور دلتا مدانا سلور زر بچی پیدا شیو بابا ناسی سلور زر بچی وزانی چاہتے را اور لسم مسیح دے دلی لسم دلوی یا داغذی یا داغذی یا داغذی لیکن سنگا پختانا لمسیح التوائی کوسیح التوائی کوسیح التوائی کوسیح التوائی آپ سنگا پختانون مدر ونشی لیکن داد لسم مسیح کوئی آئیو عام جدی والا بس ہمارا قرآن کریم کے اللہ ویتاستما عمرون ذکری بدی اندر کی جماعت صحابات میں لیکن چکل اللہ پیغمبر آوانے کی پیغمبر خلاف پیغمبر نو اللہ رب العالمین پر یہ قوم باقی حوا
روایت کې راځي هوا بلانه د یو طرف نه یو ته اوچت کړه د آسمان په بله هوا نه بل ته اوچت کړه په هوا کې سره وجنګول ټوکړي ټوکړي به شو لاندې ورایل دا ولې الله وجل د پیغمبر په وجه ده د اسلام پیغمبر دا تفسیر او تفسیر په کار نازل نزول د دې بیرو حال څنګه شو الله وایي هغه ته بیان شوی سمجھان در پشان راوالا یو پټ قوم تکړه قوم په ژوندونو باندې وسوسه وسایل دي اسباب دي یو عام ټولو خبرې دي دا د پاره مشهد راوته نه په ټول باندې چې دي اصلا مشهد نه و په ژوندونو باندې پټ پټ ځای په کمرونو کې جوړ کمرې جوړې کړې څلور سره د برکات وشو د اوسه پوری ولا دې راځي او قوم نشي قوم الله تبارك وتعالى فرماتا الله صالح عليه السلام راولے کو بھی خلاف ہوتا دا کشان د نمونه قرآن کریم چې الله کو ذکر کړی آخری پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله راولے مدار صلی الله تعالی راولے یو الله دې په شریعت د دنیا کې راولے دا مکه په کلمه دا ټول دنیا مين دي چاہتاں کے عالم ضرور طرف دنیا و تعالی ده پیغمبر الله په دې مکه په کلمه کې راولې دویم دا چې پیغمبر د دې په سیوالي الله نه سوال چې د قیامت په ورځ کې پیغمبر راځي نه دا ستاسو دې ته ورسوال یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي اے ما محبوب ما چې کوم پیغام درکړی دا پیغام د دنیا والا ورسوه ځکه په قرآن کریم کې الله فرمایي هذا بلاغ للناس بلغ ما انزل الیک پیغمبر الله امر پیغمبر تمام قرآن ورسوه قرآن الله وايي هذا بلاغ للناس د ټول دنیا والا لپاره کړی پیغمبر الله دې دا څنګه ورکړه نو اخري امت دي د دې ورځ رات قیامت ورځ پورې بل پیغمبر راځي نه کرام دي هغه دروغجن دي رسول داوو چې هغه قاضي دي دروغجن دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دي هغه قیامت ولا نشي د رسول په چشمه په امت کې هیڅ دروغجن خلق پیدا نشي هر یو داوو کې چې پیغمبر یې اولاد نبی راځي پیغمبر اسلام سره پیغمبر دنیا تراځي نه آخری پیغمبر عجیب قرآن عجیب قانون اللہ رجا ہوگی پیغمبر تاکہ جدا ابتدا پیغمبر تم تو خود پالا لے گئے وما ارسلناک الا کافۃ للناس قرآن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للناس جو امت ابتدا اخرجت للناس عجیب قانون اللہ عجیب یادان نہ ہوگا پیغمبر سے كنتم خير أمة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهترين خلق الدنيا کی أخرجت للناس الدنيا لإصلاح دفع الله تعالى نور الدنيا أمام فسادون کی أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام مسلحين أغاد كفارهم خيرباني كفارهم كمفاري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم حديث دي وإن مسلمان شركوا كفار سلم وعادلوي جتراشد ما وطنتا تاتا موت پاسپورت بانی بیزد رولا گوا ما وطن تراشد دا سوئی دے شام مرد کی اگر چی کافر دی دے کافر مت جائز دی سر قدر ہوا لیکن ندر کا معاہد مبارک پیغمبر سوائی چاچ دا معاہد مرد کی لن یجح رائحة الجنہ دے جنت بھی کو محسوس نہیں پیغمبر ابوتم حق نوازه غیر مسلم دې حق ورکړي په نور دنیا کې دانش د يهودانو په مذهب کې دا چې مسلمانانو ته تکلیف رسول دا فرض عین هغه ته تکلیف رسوي په کوم طریقه سره شي ځکه دا هغه مسلمان دي چې د يهودو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا عمر رضی الله تعالی عنہ بچي د ټول دنیا حاکم وځي دا هغه بچي د مکې نه روان دي مدینه منورې ته هغه زمانه کې
علماء ویلي دي چې ستاسو په مذهب کې دا دي چې ستاسو د مذهب نه څوک نه یې هغه ته به تاسو تکلیف رسوي. په دې ټول رقم کې خو ما ستا نه تکلیف نه ولیدی. آیا تا د خپل مذهب خلاف کړی دی او که ستاسو مذهب دا دی نه ما ته غلطه خبره رسېدلې ده؟ هغه یهودي وخندل. بل عبدالله ابن عمر ما په دې کې ایران مسؤلیت دی چې په دادا کې ما تاسو ته ځواب باندې کوم تاسو ته ورته قرباني کوم او ګټه باندې به ولا او ما په وړي کې اوس سوچ وکړ چې دا د ټول دنیا د حکمران دوی دي عبدالله دی د عمر بن زید دوی دي دا نه کړه خبر شي نو ما خاندان راته ما به دا مسوبه ته پرې کوله ها دومره مې کول عبدالله چې کله ته مشکل لای زه ستا شاته کړم ستا د سر سایه په ځمکه روانه وه سیدې په ځمکه باندې روانه نو ما به زه د احمد په ستا په سر باندې وواله په دې سایه باندې به وواله نور څه خو نشي کولی دا که تکلیف مو ستا سایې ته درکوي نو یو د هغو په مذهب کې دا دي چې ته به مسلمانانو په هر څه کې ته به تکلیف ورسوې واحد اسلام داسې دین دی چې په دې کې د مسلمان سره د یو کافر حق شته د مسلمان سره د یو حیوان حق په دې کې د مردارخور حیوان په دې کې حق دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل په هر لاندې زړه والا کې ستاسو لپاره ثواب دی چې ته هغه ته اوبه ورکړې مار دی لړم دی په سارا کې دي تلې کې خوله وازه کې کله ونې اوبه ورکړې په دې کې تاسو ثواب ملوي. حالا د داود د وژلو امر وکړل شوی. نبی علیه السلام یې مار وژنه لړم وژنه دلته شیان دي په هغه وخت کې مه پرېږده لیکن په دې موقع باندې ته ولیده هغه ته تکلیف شو اوبه وراوړه مصیبت ورته لرې کړه. نبی علیه السلام یې په دې کې پاک ثواب ملوي. هغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بني اسرائیل کې یو زناکاره ښځه وه زنا یې به یې کولې یو وخت راغله یو کوهي ته په کوهي باندې اوبه څښلې اوبه چې وڅښلې بهر څخه راووته نو یو سپی دی هغه د ډېرې لوږې په وجه د تندې په وجه دا خوله په خاوره باندې ووهي لنده خاوره چې د دې نه به ما له څه پیدا شي او ډېر لږې وو. دې ښځې سوچ وکړي چې دا سپی خو دغه شانې حیوان دی دغه شانې سا والا دی زړه والا دی نو دې هغه خپل پوړنې راواخلي په پوړنو باندې خپله موزه وتړل کوهي ته ورکوز کړه او هغه موزه باندې اوبه راویستلې په کور کې چې څومره اوبه راتللې هغه راواخلې د سپی اوبه کې د الله شکر ادا کړي چې کله مړه شوه الله ټول ګناهونه ورمعاف ټول ګناهونه یې ورته وبخښل. نو ګوره په دې مردارخواره حیواناتو کې هم الله موږ ته ثواب راکړي. یو بل حدیث کې نبي علیه السلام چې کله زه د معراج په شپه لاړم نو ما په جهنم ته ورښکاره شوم. په جهنم کې مې یو ښځه ولیدل چې د یو پیشو په وجه باندې جهنم ته تللې ده. پیشو یې ونیوله نو دا پیشو بسې مردارخور حیوان دی خوړل کېږي هم نه او په کورو کې ګرځي منګکان دي چې یو شی بل شی کېږي. هغه یې ونیول کمرې ته یې ورکوز کړه دننه یې کړه او کمرې ویله ورته څه وتړئ هغې نارې وهلې چغې وهلې دې اوبه نه ورکولې روټۍ نه ورکول خوراک یې نه ورکوي. هغه د تندې او د لوږې نه مړه شوه. نبي علیه السلام یې د هغه چې کله مړه شوه نو دخلت النار اور ته لاړه. ګورې اسلام عجیبه مذهب دی عجیبه دین دی. په دې کې د مردارخورو حیواناتو هم زموږ لپاره ثوابونه الله یې کړي چې هغه موږ اوبه کړو هغه موږ ماړه کړو په دې کې به الله موږ ته ثواب راکړي. نو ما تاسو ته ویل الله قرآن کریم رالیږلی دی هدی للناس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رالیږلی دی کافة للناس د ټولې دنیا والاو دپاره قرآن کریم الله رالیږلی دی هدی للناس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رالیږلی دی اخرجت للناس. دې کې دعوت اشاره ده ما ورته یو خیر زده کړي دغه خیر به د بل چا پورې رسوو. ځکه ورته نبي علیه السلام یو حدیث کې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې بهترین هغه کس دی چې قرآن یې زده کړه او دا قرآن یې بل مسلمان ته ورسوه. هغه تعلیم که د الفاظو که د معناګانو د فهمو د تفسیر په شکل باندې په کوم شکل چې تا ورسوه الله ستا هم په دې ژبو کې ولیکه. یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي زما امت ته چا څلوېښت حدیثونه ولیکل ورسونه یې کړل ولېږل په قیامت کې به الله دې د فقهاو په ډله کې راجمع
نو ځکه علماء داسې وړي علماء داسې پېښ شوي چې هغو وړي رسالې ولیکلې وړي وړي کتاب یې ولیکي څلوېښت حدیثونه دی چې راجمع کړل الاربعین د نووي د املا کې د ډېرو علماو لیکلي بعضې علماو دا کار کړي دي د حدیثو ته مختصر څلوېښت وړي په مختصرو الفاظو ولیکل او بیا یې په یو کاغذ باندې چاپ کړل مسلمانانو کې تقسیم کړل مسلمان به په دې باندې عمل وکړي دا د دې لپاره چې نبي علیه السلام د دې حدیث مصداق وګرځېږي ځکه دا امت هغه د هغه نبي او د جناب محمد رسول الله چې کوم حدیث ما ستاسو مخې ته ولوستل په هغه حدیث کې هم دا مسله الله بیان نبي علیه السلام بیان کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كلكم راع هر یو ستاسو مشر دی وكلكم مسؤول عن رعيته او هر یو ستاسو نه دا تپوس کېږي تمہارا د عوامو د دین ته د کور مشر یې ستا د کور په چاردیوالۍ کې چې څومره کسان دي که زنانې دي ستا لوڼې دي ستا زامن دي ښځه ده چې څومره په چاردیوالۍ کې دي او ته مشر یې د دې چاردیوالۍ تپوس به ستا نه کېږي چې تا دې بچي ته تعلیم د قرآن او سنت ولې نه کوي ما خپل ټول کېدل تا د خپل بچي تپوس وکړي چې دا بچي چېرته ورکړي بچا خالي نن زمانہ په دې کمپیوټر دور دی موبایل دور دی چې دوی ته وایي هغه د چا سره په یو کې راځي دا موبایل د دوی نوري په هغه مصیبت باندې اخلي لہذا ایسې ګرو مشرانو د خپل د چا دیوالي تپوس کوي 24 غنټه دا تپوس کوي د بچي د چېرته کوي موږ کې نه باندې زلام جماعت تپوس وکړه ته مالي ولې نه ذکر نبی علیہ السلام فرمایي چې خپلو بچو ته چې کله وکاله ته ورسېږي د لمانځه امر وکړي مروا صبيانکم بالصلاة یا اولادکم بالصلاة اذا بلغوا سبعا چې د 2 کاله شي د ځان سره جماعت ته بیایي د لمانځه ورته ووایه لمونځ ورباندې یاد کړه د دې الفاظ ورباندې یاد کړه معناګانې ورباندې یادې کړه هغه شپږ کلمې ورباندې یاد کړه که نور مدرسه ورباندې نه ووایه دغه شی خو لازمي شی دی دا خو هغه شی دی چې دی په دې مسلمانۍ کې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووښیه د کلمې مقصد ووښیه په دې دی مسلمان خپل شیخ مسلمان قدر خو وکړه او نبي علیه السلام چې کله 10 کالو ته ورسېدی او د لمونځ نه کوي نو واضربوهم علیها وهي ورباندې ولې دا نازلې نه وي ورباندې ویوه دروغ یې درته ویل چې ته خو ومه چلو چا لمونځ راکړي کوم مولوي صاحب لمونځ راکړي تپوس ورته وکړه په دې کې راګیر دی چې سبا تا ته دروغ نه وایي نو خو زموږ معاشره د دروغ جوړه شوه زما بچي دروغ وایي زه خو خوندور شم خوشحاله شم دا معنی زما بچي ډېر چالاکه دي مخکې په دنیا کې دې ژوند کولی شي لکه د دې سیندانو مخالف مشهوره ده على حي سلک راجوه د هغو مخالف دا مشهوره ده چې خپل بچي ته تر هغه وخته پورې کوژدن نه کړي تر څو چې هغې غلا وکړي چې غلا یې وکړه نو یار اوس به خپله ښځه ساتلی شي بیا کوژدن ولوي نو زموږ یو همداسې مصیبت دی خپل بچو ته تعلیم نه ورکړو که دروغ وویل خو یاره ډېر چا سوچ دی ډېر چالاکه دی موږ ورباندې وکړه نه نه په دروغ یې ووهه په خیانت باندې ووهه خیانت مه ورباندې کوه او خیانت ورته خیر هم عایشه رضی الله عنها بل زنانو نبي علیه السلام ناست یو ماشوم یې راوغلي بچي یې راشه دا شی دې درته کوم نبي علیه السلام ورته د لاس ګلاب ته څه ورکړې هغه د لاس ګلاب یو معمولي شی وکړی نبي علیه السلام ورته دا لاس وچ نیولی وای او ماشوم دې راوغلي وای چې راشه او په لاس کې نه اوسه نو په تا باندې به یې وڅوکه الله لیکلی وای چې دې سړي یو مخلوق ته دوکه ورکړه هغه مخلوق چې د آینده او مستقبل د معاشرې یو کس جوړوي په ماشومانو کې تا هغه ته دوکه وروښودل هغه ته دې دروغ وروښودل سبا به ته نه یې دې د معاشرې بوډا وي دې د معاشرې نوجوان دی دی به خلکو ته دوکې وکړي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې ما ته دوکه راکړه هغه لیس منا زما د امت نه نه دی دا خپلو بچو ته تعلیم ورکړي نو کلکم راع نبي علیه السلام فرمایي چې هر یو ستاسو مشر دی وکلکم مسؤول عن رعیته د هر یو نه به تپوس کېږي په باره د رعیت کې د مدرسې محترم دا مشر د مدرسې دی د مدرسې تپوس به د نه کېږي د یو مسجد امام دا د دې مسجد مشر دی د دې خپلو مقتدیانو تپوس به ورنه کېږي
لكن ولې نشته نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا چې کله به سلام وکړو به کتل انا باندې نه کار اوس به وتی کچا کوئی مسافر دی الله سبحانه و تعالی دې سلام ورکړي او کچا کوئی جواب دی په کوی پروتي دې سلام د دې څخه پوښتنه ټول بلاره د پوښتنه وراله او دې سلام د پوښتنه وکړه وعده به هم ورکړي او کله نو غیر حاضر به وو بیمار به هم وو مسافر به هم وو لیکن جماعت ته به راغلی نبی په فانا او چې سره منافق شوی ځکه جماعت ته راځي نبی علیہ السلام فرمایي ول منزل داسي دي چې کله کله دې اراده وکړي چې سماعتم جمع ودرو یو امام کوه چې تل جمع وکړه او زړه جوانان د ځان سره کوزم اقا خلقو ته جاهد معصم جمع تنازي او دا ټول وروشي نبی علیہ السلام کله کله زداي راغلو نبی هغه ورته هغه زنان ناس دي په ګورو کې هغه ماشومان دي په زنان باندې راځي چې جماعت پر زنان دي په ماشومان باندې فرض نه دي زدا خپل اراده د زنانو او د ماشومان په وجه باندې تقوا دا ادب دي دا تعلیم دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راکړي تعالی راکړي امت محمد صلی الله علیه وسلم ته دا ورکړي مستعد ټیم دا د اوخره د الناس او د پیغمبر ټیم دا چې کار وکړي الناس او د قران ټیم دا چې وکړي الناس دا درې خبرې شوي او دا تاسو سبق نو كلكم راع یا ورغه یو مثال ذکر کړي دا بدل شي مثال ذکر درکې ملک راوا وکړي چې ملک دې مشر دی دا دکې ځوانان سپینګي بډاګا راټو د خبره غني نو دې ټول کې د پوسټ د ملک دی تاسو دې کول دي او دې کې دي تاسو ګناه یې د ملک تاسو سره کړی تاسو سوچ کړئ چې دا ګناه ولې کیږي ټول باندې زمانه راځي سمای راځي غلط خلک دې کې دي تاسو پوسټ کړو کې نو وکړي الله په قیامت کې د ملک دربار لکه د جماعت امام دربار نشي د مدرسې په ممبر دربار نشي د یو سکول هیډ ماستر دی هغه دربار نشي چې تا ولې دا غیر اسلامي تعلیم کوو ولې د قرآن حدیث نه بیانوه هغه هم دربار نشي د یو ټول ضلع او د تحصیل داوود لپاره یې څو دي چې قیامت کې به الله دربار نشي چې تاسو دې ضلع کې تاسو ما اختیار کړو تاسو کې تاسو په صبح باندې د وزیر اعلی راځي د گورنر راځي قیامت کې الله هغه دربار نشي په ټول وطن په ټول مملکت باندې د صدر او وزیر اعظم راځي په قیامت کې الله دې دربار نشي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته جناب محمد رسول الله فرمائے هر یو تاسو مشر دی او د هر مشر نه د کشر د پوسی یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے فقور کې زنانا دا د خپلو بچو مشردا ولې بابا ورته دي چې سعودي کې ناس دي لاهور کې ناس دي هغه پیسې راځي او د ټول مشر زنانا ده نو د دې زنانا د په حق پوسی ځکه خو یو زنانا ده د اسلام کې ولیا رسول الله زما د خاوند تاسو دي د لاس نه پیسې نه ولي او موږ ته څه شي نه راځي کړه موږ وایو شو او د دې مال ما سره کوي نو زه د دې اجازه بغیر د اعمال استعمال نبی اسلام وو خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف دومره ما تخاون خذ بغیر د اجازه استعمال ولشي چې د دې بس وي او د دې د بشو بس یو هغه ضروريات دي بل شهوات دي د شهوات لپاره نشه اصل د ضروريات لپاره اصل نشي ضروريات دي ضروريات د زمانه کې په کور کې چې دا وړي ګیس دي وړي دي واخدا دا هغه ضروريات دي بغیر دې گزاره نه بل شهوات دي شهوات هغه چې هغه په شیخ او کباب د نشي دا کباب شهوات دي نو د خاوند په مان کې په کبابونو نه خوري جمال او برباد کې کباب باندې هغه خاوند اجازه ورکړي دا مسله ده نو كلكم راع دا حدیث مو د تفکر وای نبی اسلام فرمایي هر یو تاسو مشر دی وكلكم مسؤول عن رعيته او د هر چا نه تاسو کې په اړه خپل کشر کې الله دې په دې باندې تدامت کولو توفیق راکړي چې موږ د معاشري اصلاح قرآن کریم د اول نه تر اخره پورې د معاشره د مسلمانانو راځي اے مسلمان ته تاسو ګناه وکړه د دې ګناه نه ځان وساته
مومنانو زنا ته نږدې کېږي کله وایي ما دې ته نږدې کېږي کله الله وایي لا تقربوا الفواحش بې حیایي ته نږدې کېږي چې کارونه کپټ وي د دې ټول نه الله دا منع کړی د تصور نه کړی دا ما وايي ډېر جوړ شو ذمہواری جوړ شو الله موږ ته انسانیت راکړي او موږ ته انسانان جوړي ځکه خدای انسانیت چې په ځا کې را نشي کنه هغه د وشتو شي کافر دی الله امر نه ومنه قرآن نه ومنه الله وايي فضل ورکړه په دې څه کې هوا دا شرم هوا مړې تا د درمار او دلړم او د هر څه موزي شوی دی د وشتو لایق دی د وحول لایق دا وایي الله قانون نه ومنه هغه قانون چې الله را لګوي د اسلام د معاشرې لپاره د اسلام د عوامو لپاره دا هغه د انکار نبی اسلام د مشکاله د نبوت وا د مسکاله په مکه دور او مکه کرامه کې نبی اسلام دعوت وچلوي لسکاله د مدینه منورې په دا د مسکاله کې نبی اسلام په جهاد کې اعلان وکړ ولی خبر د ناکاح پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناکاح او بیان کوا چې چا د دې ټول رسول خیر دي برداشت چې کله مدینه ته لاړ نبی اسلام حکومت قائم کړي نبی اسلام ورته پیدا شو اوس الله د ناکاح ختم شو فضل ورته پیغمبر رسول الله اول دعوت وشله واکه نه منه نبی رسول الله باندې استعمال کړ دا قومونه په الله په خپل قهر او غضب باندې تبا کول قوم د نوح علیه السلام الله په طوفان تبا کړي اجانه په هوا سره کړ سمودانه په چیرې د جبرئیل علیه السلام تبا کړ او دې وخت کې په دې وخت کې الله پاک عذاب استثال نه راځي ځکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دعاګانې په یو موقع کړې یا الله ما دا قوم په عذاب استثال نه تبا کوا تاسو چې ټول دې موږ د الله مخه الله ورته دې تبا کوا دویم دا چې الله په دې باندې د خیر رسول مسلط کوا چې بهر رسول دشمن راشي یو حیوان راشي مرغه راشي او ټول وتختی او وی خوري الله ورته دریا الله نبی اسلام یا الله په دې کې اختلافات نه راوړل د اختلافات نه وساته الله دا نه کوي ولذلك خلق تقضي الى الله پاک امتحان چوره کې اختلاف راځي مسلمان ته حق کوشش کوي چې باطل حق ته منډوي چې باطل ته منډوي دا مختصر جمله مو کې الله پاک په دې باندې عمل کول توفیق راکړي او اخر دعوانا